نورو محترم مسلمانان، نن د جمعې مبارکه ورځ ده او د اختر لومبنۍ او اخیری جمعه ده. یعنی د اختر لومبنۍ او اخیری جمعه ده، کوم چې د 10 ورځې د بهترینې، کوم چې لومبنۍ عشره ورته د ذوالحجې وایي، د هغې لومبنۍ عشره هم ده او لومبنۍ جمعه هم ده. نو په دې جمعه باندې انشاءالله د اسانه وظیفه المقتدر دا اسم عظم دی. عظم دا د هغه رب عظیم، د رب لا یزال، د رب طاقتور، هغه رب محترمو چې موتی د نشته کړي. زما او ستا په دې ژبه کې چې دا د غوښې یو ټوکړه ده، په دې کې د خبرو صلاحیت ګدلی دی. زما او ستاسو غوږونه چې اوس دا اورېدل کوي، نو دا د غوښې غوږونه دي، د غوښې. په دې کې الله تعالی 3000 خانې سازي کړي، د اورېدو صلاحیت پکې موجود دی. اوس تاسو زما غږ اورئ، نو تاسو ته اټومیټک پته لګي چې دا هغه مولانا دی چې موږ ته وظایف راکوي. مور درته په دې دوران کې غږ وکړي، ای لورې، ای زویه راشه، نو اټومیټک ستا ذهن ته، ستا غوږونه دا خبره تصوره کړي، دماغ ولې ورکړي چې مور اواز کوي. نو د هغې رب محترمو زما او تعالی دا طاقت راکړی، نو د هغې رب العظیم، رب لا یزال وظیفه هم وکړو، کومه چې ډېره زیاته طاقتور ده او کومه چې ډېره زیاته اسانه هم ده. معنی هم ډېره زیاته بهترینه ده. پوره د قدرت والا وظیفه، د پوره قدرت ګدلو والا ذات. یعنی ستا په دې حاجت باندې د الله تعالی قدرت شته دی، ستا په دې خبرو کولو باندې د الله تعالی قدرت شته. تا الله تعالی پیدا کړی صحیح سلامت، دا هغه قدرت والا رب دی، المقتدر، پوره د قدرت ګدلو والا. ها، د دې معنی څه ده؟ پوره قدرت ګدلو والا. قدرت څه ته وایي؟ طاقت. تعالی الله تعالی طاقت درکړی، مال الله تعالی طاقت راکړی. نو دې خواص دي دې وظیفې. دا وظیفه انشاءالله تاسو وکئ چې الله جل شانه مو حاجتونه پوره کړي او مشکلات هم پوره کړي. ځکه د الله تعالی په نومونو کې ډېر طاقت دی. الله تعالی پخپله یو طاقتور ذات دی، نو په نومونو کې به خامخا طاقت وي. نو هغه بعضې حدیثونو کې هم راځي او بعضې کتابونو کې هم راځي چې المقتدرو دا وظیفه هم ډېره بهترینه ده. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. ډېرو محترم او قابل قدر مسلمانانو ورونو، هغه مسافر، هغه تورسرې زنانه، نارینه، کوم چې زمونږ غږ اوري، اوازونه اوري، وظایف کوي، الله تعالی دې تاسو له ډېر برکتونه درکړي. الله تعالی مو د دنیا او د آخرت ټول مشکلات اسان کړي. الله جل شانه مو ډېر زیات ونازوه په دنیا او آخرت کې. الله تعالی دې موږ ټولو مسلمانانو له دنیا او د آخرت ډېر خیرونه راکړي او د دنیا او د آخرت ټول مشکلاتونه د الله تعالی مو تاسو له امن راکړي. ډېرو محترم مسلمانانو، زموږ وظیفه المقتدرو د دې وظیفه ده او دا د الله تعالی نوم دی او د دې معنی هم تاسو ته ما ذکر کړه، طاقت، قدرت والا، قدرت ګدلو والا. یعنی په هر ځای کې د الله تعالی قدرت او طاقت دا شته دی. د دې خواص څه دي محترمو؟ دا په 2 طریقو سره تاسو وکئ، انشاء الله چې الله جل شانه مو سره حاجت پوره کړي. لیکل شوي دي تمام امورو دپاره هم کولی شئ. تمام امور ستا دې نه پوره کېږي، نو هغې دپاره هم کولی شي. خو کم کس چې اوده شي او بیا راپاسي، سهار اوده شو، غرمه اوده شو، قیلوله یې کوله، غرمې مونځ نه پس یا د ماسخوتن مونځ نه پس اوده شو، بیا راپاڅېده، نو هغه له پکار دي چې دا اسم اعظم یعنی په کثرت سره ووایي. کثرت مطلب دا وي که نه چې بغیر شماره ډېر زیات وي د دې وردو کې، یا کم نه کم، کم از کم
چې کله هم اوده شوې بیا راپاڅېدلې دا اسم اعظم 20 مرتبه ووایه المقتدرو المقتدرو. نو انشاءالله چې تمامو کارونو کې برته الله تعالی اسانتیا راوستلی کی. یا داسې نشي کولی نو د ماسوتن مونځ نه پس کښېنه په مصله باندې 2 رکعاته نفل وکړه. کو نفل هم نشي کولی کښېنه په دې مصله او بې شمار یعنی تعداد شمار مو المقتدرو المقتدرو ای د طاقت او د مقدر ربه ای پوره قدرت دلو والا ربه زما په دې حاجت ستا قدرت شته ستا په طاقت شته الله زما د حاجت پوره کی. الله زما بل در هم نشته ستا در نه علاوه الله. محترم نن موږ غلامانی څوک د خپل نفس غلام دی څوک د خپل مال غلام دی څوک د خپل خایس غلام دی. صحیح شوه موږ ټول غلامان نو د غلامۍ نه ځان راوباسئ د الله تعالی غلامي کې ځان داخل کړئ. د الله غلامي دا ده چې د الله تعالی په هر حکم باندې لبیک او د رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم په طریقه هغه حکم پوره کول دا پوره بندگی او پوره غلامی ده. نو المقتدرو دا بغیر شماري انشاءالله تاسو شروع کړئ. ورځ کې 100 پیرې ویلی شئ 314 پیرې وایي 1 مرتبه یې وایي 1001 مرتبه یې وایي او بیا د الله تعالی نه غواړئ الله تعالی ټول کارونه تاسو ته اسانوي کارونو کې ورته الله تعالی اسانتیا پیدا کوي. موږ ته هم ډېره دعاګانې کوئ موږ به تاسو ته ډېرې دعاګانې کوو. الله تعالی مو د دنیا او د آخرت خوشحالي نصیب کړه. الله تعالی مو کامیاب او کامران لره. جزاک الله خیر احسن الجزا فی الدنیا